ستاسو سیم چې دی هغه هم بلاک کېدی شي ځکه د حکومت د طرفه اوس اعلان شوی دی چې ډېرو کسانو سیمان چې دي دا بلاک کېږي. ستاسو چې کم د موبایل نمبر دی او هغه د بل کس په نوم باندې نو دغه هم بلاک کېدی شي او که ستاسو په نوم باندې او ستاسو هم دغه غلطي کړې نو ستاسو سیم چې دی دا هم بلاک کېدی شي ځکه پی ټي ای او نادره چې دی دا مشترکه دا کار کوي چې اوس پر خلکو سیمان چې دي هغه بلاک کوي خو چې په کومو کسانو کې دا غلطیانې اولنۍ غلطي دا ده که ستاسو سره جعلي شناختي کارت او ستاسو شناختي کارت بلاک کړی نو ستاسو به د تیر شوي 14 تاریخ نه چې دی ستاسو سیمان به بلاک شي که د کومو کسانو سیمان بلاک شي نو د کومو کسانو شناختي کارت چې جعلي او بلاک شوی نو د هغه کسانو شناخت سیمان چې دي دا بلاک شوی نو هغه د لاړ شي لاول د ځانه شناختي کارت راکړي او بیا د خپل سیم چې دی دغه راوکاږي که دغه کار یو نه کړی شناختي کارت نه جوړ کړی نو بیا به ستاسو دغه سیم چې دی دا به دغه شانې بلاک کړي. بل کم کسان چې دغه د 2017 نه هغو خپل شناختي کارت چې دی دا نه نوی کړی لکه ستاسو شناختي کارت ایکسپایر شوی او تاسو نه نوی کړی نو ستاسو دغه کارت چې دی سیم کارت چې دی دا به هم بلاک کېږي. په دې کې ځینې کسان چې دي هغه وفات شوي دي نو د هغو کارتونه چې دي هغه هم بلاک شوي د 2017 نه هغو خپل کارت چې دی دا نه یې رخ کړی نو د دې سیمان چې دي دا بندېږي یا به د هغو بچي استعمالوي یا به یې رونه استعمالوي نو د دې سیمان چې دي دا به د 2 دسمبر نه چې دی د 2 سپتمبر نه چې دی دغه سیمان به بلاک کېږي. نو که ستاسو داسې څوک رشته دار یا وفات شوی یا ستاسو خپل شناختي کارت او د 2017 نه تاسو په دې خوا نه نوی کړی او هغه ایکسپایر نو بیا به هم ستاسو دغه سیم کارت چې دی دا بلاک کېږي یا ستاسو د رور په نوم یا د پلار په نوم باندې او هغه وفات نو لاړ شئ او دغه سیم خپل نوم ته چې دی دا راواړوئ نو د دغه لپاره به هم دغه چل کوئ خپل سیم چې دی دا به راوړوئ او که ختم شوی نو لاړ به شئ لاول به خپل شناختي کارت چې دی دا به جوړ کړئ شناختي کارت به جوړ کړئ نو د هغې نه وروسته به بیا تاسو خپل سیم چې دی دا به نوم ته راوړوئ. دغه شانتې ځینې کسان چې دي هغه وفات شوي دي کم چې وفات شي نو د هغو خلک ډیټ سرټیفیکیټ چې دی دا هم جوړوي نو کله چې دا جوړ کړي نو هلته کې نادره ته هغو ته پته ولګي دا کس چې دی دا مړ دی نو د دغه کسانو سیمان چې دي دا به د 15 اکتوبر نه چې دی دا بلاک کېږي. کله چې 15 اکتوبر شروع شي نو ستاسو دغه سیمان چې دي دا بلاک کېږي. نو که ستاسو څوک رشته دار وفات شوی یا یو ورور یا یو پلار او د هغه په نوم باندې ستاسو ګاډي نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې لاول خو به د خپلې رشته دارۍ څه ثبوت چې دی هلته کې به یې وړئ نو هلو به ستاسو سیم چې دی دا به راوځي. دغه شانته که ستاسو نه سیم ورک شوی نو د هغې لپاره راپورټ چې دی دا به وړئ یا به خپل زوړ سیم چې دی دا به وړئ نو د هغې نه وروسته چې دی تاسو خپل نوم ته راړولی شئ. دغه شانتې چې دی که بیا دغه هر سره ستاسو سره نه نو ستاسو سره ستاسو د کال هیسټري چې دا موجود وي لکه تاسو د هغه سیم نه کم ټلیفونونه څه کړي نو په هغې باندې به دغه راوځي که دغه هر سره ستاسو سره نه نو ستاسو دغه سیم چې دی دا نشي راوتلی او دا به زیاتر کسانو ته چې دی دغه مشکله به راغلي نو د 15 اکتوبر نه وروسته چې دی ستاسو دغه سیمان به بندېږي. دغه شانتې د کومو چې د 2017 نه په دې خوا شناختي کارتونه نه نوي شي او ایکسپایر نو د هغو هغه به د 2 سپتمبر نه چې دی د هغو سیمان چې دی دا بلاک کېږي او راکم چې دغه د جعلي شناختي کارت نو د هغو خو به د 16 تاریخ نه چې دی هغه به بلاک شي لکه نن به هم د هغو سیمان چې دي دا بلاک شي نو د هغې لپاره به ځئ لاول به ځان نه شناختي کارت رغوئ د هغې نه وروسته او بیا ستاسو دغه سیم چې دی دا بحال کېږي. نو دا د هغو له طرفه اعلان شوی دی نو په دې باندې عمل وکړئ که نه که بیا سیم بند شي نو بیا به درته وروسته ډېره مشکله جوړېږي نو خپل سیمان چې دي دا اوس خپل نوم ته راواړوئ.